بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آی ایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور انګلیش د فرست کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن بیسډ آن کریکولم 2020 د اول کلاس د فرست کلاس سټوډنټانو مونږه په دې انګلیش بک کې چې کوم یونټ 8 هغه کمپلیټ کړو دا غي ایکسرسایز هم تاسو له درکړو. راځي چې نن یونټ نمبر 9 تاسو له درکو دا غ لیسن را به شو پیج نمبر 86 طرف ته براشي او بدی باندې چې کوم یونټ 9 دی دا غي نیم دی A greeting card. د دې څه مطلب شو ایک مبارکبادي کارت یا ایک سلامتی کارت. بدی لیسن کې دغه کارت باره کې ذکر کړی دی لکه مونږ چې څه باره کې مبارکي ورکو کنه هغه کارت مونږ لیکو چاته لیکو او ایک سلامتی کارت ورته ویل شي مبارکبادي کارت ورته ویل شي. ٹھیک ده بیا لرننګ آوټکمز دي دا د سټوډنټس ریډ کی دي کې د لیسن ټول خبرې شامل دي چې بده کې به مونږه پری ریډینګ سټریټجیز فرست پکې دا راځي بیا چې کوم ریډینګ کمپریهنشن شو دین علاوه سایت ورډز شو او دا شان سم ورډز دی فرست سیکنډ تھرد دین علاوه چې کوم فول سټاپ ته د ګرامر حصہ دا دا هم ډیسکس کو پکې نو ډیر سيزونه بدیل لیسن کې شامل دي دا ټول بوایو. ټیک شو بیا دی خو د پکچر تاسو لاندې وګورئ دلته موږ سره یو ماشوم دی او دوه ماشومان دي جنکی دي صحیح شو دا ما سره سن دی مطلب بیٹا دی او دا ما سره ډاټر دی دا بیٹی دی. ټیک شو دا بیٹی دی نو دوی ته وګورئ یو فیملی دا د دې ماشوم په لاس کې یو کارت دی غیبانی لیکلی عید مبارک صحیح ده. نو د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب شو چې په دې لیسن کې به مونږه یو بل ته خپل گریټینګ کارت جوړو هغه به ورلیږو په مبارکي کوي صحیح ده چې عید مبارک یا بل څه داسې یو پروګرام وي هغې باره کې تاسو کارت جوړولی شئ نو سلامتیا دپاره ټیک ده تاسو پرپیر کولی شئ. دین علاوه دا خبرم پکې دا د لیسن کې چې تاسو د کارت جوړولو میتھډ زده کړئ چې کارت د گریټینګ کارت دا به تاسو څنګه جوړوي څه طریقې سره کوم سیزونه به جوړوي سلیکل به کوي بیا به څنګه لکه مطلب انوالپ کې بندوي دا ټول خبرې بدی کې شامل کړي دي صحیح ده. را به شو پیج نمبر 87 طرف ته او بدی کې فرست راځي گیټینګ سٹارټډ څه مطلب شو شروع ہوا چاہتا ہے یا شروع کرنا وای راځي چې سٹارټ واخلو یا سٹارټ کول دي صحیح ده. دا گیټینګ سٹارټډ شو فرست راځي ګوره look at the picture and imagine that you have the Eid celebration at your home. سوئی اس تصویر کو دیکھیں اور تصور کریں کہ آپ اپنے گھر میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. وی دی پکچر ته تاسو ګورئ او تاسو دا امیجن کوي دا تاسو سکی تصور کوي چې تاسو په خپل کور کې د اختر چې د عید کومې خوشحالیانې دي هغه مناوي لګیا وي. ټیک ده نو پکچر کې تاسو کتلی شئ ګوره دوی موږ سره پکچر راکړی دی اختر هغه خوشحالي مناوي دا وګوره دا پکې د دوی ګرینډ فادر دی صحیح شو دا پکې ګرینډ مادر شو دا د دوی فادر شو دا مادر شو صحیح ده. دین علاوه دا د دوی هغه سن اینڈ ډاټر شو بیا پکې دغه شان پوپو وغیرہ ډیر سیزونه پکې شامل دي تاسو دا امیجن کولای شئ. ټیک ده نو دوی د اختر هغه خوشحالي مناوي هغه منظر دلته پیش کړی دی وای تاسو د تصویر ته وګورئ او تصور کوئ چې تاسو په خپل کور کې د اختر خوشحالي مناوي صحیح ده. نو بیا وګوره بیا په اختر کې خلک څه کوي خلک مبارکي ورکوي یو بل لا ګریټینګ کارت شیر کوي یو بل سره صحیح ده یو بل ته سند کوي دا ستا ګریټینګ کارت مطلب مبارکي سلامتیا دپاره خلک خوشحاله وي خلک ګاونډیانو کره ځي خپل فیملی کره ځي خپل ملګرو دوستانو کره ځي چکرې وایي خیال هم دی ښایسته ښایسته خوراکونه کوي خواږه خواږه سیزان خوري اختر ورځ وي که نه چونکې د خوشحالۍ ورځ وي ځکه او بیا پکې چې کوم د فیملی مشر وي مشران وي که نه پیرنټس وي نو هغې پکې بیا مطلب ماشومانو له پیسې ورکوي عیدي پکې ورکوي نو هغه ماشومان دغه عیدي ته ډېر زیات خوشحالېږي که چېرې تاسو غور کړئ دغه پیسو ته ډېر زیات خوشحالېږي چې موږ له به اوس خپل لالا خپل کاکا خپل ماما یا خپل پلار پیسې کله راکوي هغه کو لس وي کو شل وي کو دغه شان هر یو کس خپل وس مطابق خپله عیدي دغه ماشومانو ته ورکوي دغه شان خپل فیملی کې چېرته لاړ شي خوراک سیزونه وړي خیال هم دی او خسته خسته سیزونه هغوی له وړي د خوراک وي یا نور داسې کم اوزار که نه ټول ځان سره الي ځکه د اختر خوشحالي وي او دوی مناوي دا ټول. بیا نیکسٹ راځي ګوره لیټس ټاک آئیے بولے فرسٹ کوشچن کوي ہو ڈو یو سیلیبریٹ عید ود کوشچن کوي آپ عید کو کیسے مناتے ہیں صحیح ده وایي ته اختر څنګه مناوې یا مطلب اختر ته کمې طریقې سره مناوې چا سره مناوې دا خبره پکې کړې ده ته اختر کوم انداز سره مناوې جواب لیکلی شي چې I began the day with morning prayers and Eid prayer. I visited to my family and friends and exchanged gifts. نو دلته ورته تاسو لیکلی شئ د دې د انسر چې I began
I began the day with morning prayers, and each prayer I visited to my family and friends and exchange gifts. سا مطلب شو دیدہ مطلب شو کہ صبح کی نماز اور پھر عید کی نماز سے پہلے میرے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں اپنے خاندان میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہوں اور تحائف آپس میں ادلا بدلی کرتے ہیں۔ صحیح دا مطلب مونږ سهارې د سحر منځو کو، صحیح دا صبح د سحر منځو کو، بیا د هغې نه بعد د اختر منځو کو، هغې نه زمونږ د ورځ سټارټ شي د اختر، او بیا هغې نه بعد مونږ خپل خاندان فیملی سره مطلب هلته ځو راځو که نه، او خپل فرینډ سره میلاو شو. دې نه علاوه بیا چې کوم خپل زمونږ ګفټ دي، تحائف دي که نه، تحفې دي، هغه یو بل له مطلب څوک چا کره څه ویسي، څوک څه ګفټ ویسي، څوک څه ویسي که نه، یا تاسو له څوک څه راوړي، نو هغه ایکسچینج کوو، عدل بدل یې کوو. ټیک شو که نه، ادله بدله هغه شان کوو. نو دا انسر تاسو لیکلی شئ. دویم کوېشن کوي ډو یو شیئر یور گفٹس ود یور بردر اینڈ سسٹر. کیا آپ اپنے تحائف اپنی عیدی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بانٹتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں؟ وای آیا تاسو خپل دغه ګفټونه، خپل دغه تحفې یا خپل عیدي خپل خور رونو سره، بهن بای سره، صحیح ده، تاسو شیر کوئ، هغوی سره دا شیر کوئ او که نه؟ کوېشن یې کړی دی، جواب ورته لیکلی شئ چې یس آی شیر. answer 2 دا ون شو. Yes, I share my gift یا عیدی with my brothers and sisters. جی ہاں، میں اپنے تحائف اور عیدی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں یا شیئر کرتا ہوں. بالکل زه خپل عیدی یا ګفټ خپل بهن بھایو سره تقسیموم یا شیر کوم. نو هر یو سټوډنټ ولا جواب ورکولی شي، خو رښتیا به ورته وایي. صحیح ده، دې ته به رښتیا وایي، ښه دروغ به ورته نه وایي. که یو کس نه کوي نو بیا دروغ مه وایي چې نه زه شیر کومه. بعضې کسان نه شیر کوي، هغوی هسې ګپ شپ لګوي. صحیح ده، دا وشو. بیا راځو چې کوم نیکسټ پیج دی، پیج نمبر 88 طرف ته راشئ. په دې باندې بیا وایي ګوره ګریټینګ کارډ لیکلی شئ چې ایک مبارکبادی کارڈ یا ایک سلامتی کارڈ. چې کوم ګریټینګ کارډ وي ستاسو یو بل ته لیږئ، مبارکباد باره کې یا سلامتیا باره کې، ټیک ده، نو دا تاسو لیکلی شئ. فرسٹ راځي ګوره پری ریډنګ، پړھائی سے پہلے، د پړھائی نه مخکې. کوېشن کوي لوک ایٹ د ګیون پکچرز اینڈ ټیل واٹ از ہیپننگ. کوېشن کوي ګوره څه وایي، ان دی گئی تصاویر کو دیکھے اور بتائے کہ کیا ہو رہا ہے. وای تاسو دا لاندې چې کوم پکچر راکړي دي، تصویران وای دي ته تاسو وګورئ او موږ ته ووایئ چې څه روان دي، دلته څه شروع دي. نو جواب ورته لیکلی شئ. ګوره ښه، فرست پکچر دا دی، موږ سره بیا دا نور دا دي. In the first picture, an art teacher is helping the students in making a greeting card. تاسو لیکلی شئ. In the first picture, an art teacher is helping. An art teacher is helping the students. In making a greeting card. تاسو پوه شئ په دې باندې. د دې جواب ولا موږ ورکړو
چې د دې جواب دا دی. ګوره in the first picture an art teacher is helping the students in making a greeting card. کوېسچن یې کړی دی نو جواب ورله موږ ورکړو چې تاسو د پیلني پکچر ته وګورئ. په دې کې چې کومه ټیچر ده آرټ ټیچر ده هغه خپل سټوډنټس دغه آرټ ټیچر خپل سټوډنټس سره هیلپ کوي د څه باره کې چې هغوی ګریټینګ کارډ څه کوي جوړوي. دا جواب شو. دویم کوېسچن دی have you ever presented to anyone a greeting card to whom. کیا آپ نے کبھی کسی کو مبارکباد کا کارڈ بھیجا اور ٹو ہوم کس کو بھیجا. وای آیا تاسو کله چاته د مبارکباد دا کارډ چاته لیږلی دی او چاته هم لیږلی کس کو. نو رښتیا ورته وایي سټوډنټس کو چېرې تاسو لیږلی چاته هم لیږلی تاسو هغې مطابق جواب ورکولی شئ. زه سمپل یو شارټ جواب لیکم. زه به ولیکم چې yes I have given. دلته به ولیکم yes I have given the greeting card to my younger brothers. ٹھیک شو. برادر لیکلی شي سسٹر لیکلی شي فرینڈ لیکلی شي ستاسو خوښه ده. صحیح ده. جی ہاں میں نے اپنے مبارکباد کا کارڈ چھوٹے بھائی کو دیا. بالکل ما خپل مبارکباد چې کوم کارډ و هغه کشر ورله ورکړو هغه ته ما مطلب هغه باندې مې تقسیم کړو هغه سره مې شیر کړو هغه له مې ورکړو. ټیک شو. نو تاسو د دې مطابق جواب لیکلی شئ چې کوم سټوډنټس چاته کارډ ورکړی او مطلب تیار کړی بیا چاته لیږلی چاله یې ورکړی نو هغه لیکلی شئ. صحیح ده. بیا راځي سبق طرف ته. ګوره ښه ایان اینڈ ماہم آر ویری ہیپی. ایان اور ماہم بہت ہی خوش ہے. ہیپی مین خوش. یو ایان دے بل ماہم دے. صحیح ده. ایان اینڈ ماہم بہت ہی خوش ہے. دے آر میکنگ این عید کارڈ ان دیئر آرٹ کلاس. وہ عید کارڈ بنا رہے ہیں اپنے آرٹ کلاس میں. هغوی دغه عید کارڈ جوړی پس کی دغه آرٹ کلاس کی دغه عید کارڈ جوړی. لیٹس سی what they are doing. آؤ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. وی راځي چې وګورو چې هغوی اوس څه کوي. فرسٹ سٹیپ ګوره دغه ډیفرنٹ سٹیپ دی. فرسٹ سٹیپ مین پہلا قدم. پہلنے سٹیپ پکې څه دی. ایان ٹیکس a piece of paper. سوئی ایان کاغذ کا ایک ٹکڑا لیتا ہے. ماہم فولڈز اٹ ان ہاف. ماہم اسے درمیان سے تہ لگا دیتی ہے. صحیح ده. ایان یو کاغذ ټوکړه هغه راخلي. صحیح ده. او ماهم هغه په منځ باندې داسې راماتوي. دا وګورئ په منځ باندې هاف داسې راماته کړي ده. دا وګورئ ایرو نشان یې ورکړی دی نو هغه یې داسې راتاو کړی دی فولډ کړی دی. دا فرست سټیپ دی. دا مو شو. پکچر ته ورسره ګورئ. ښه بیا څه وایي. سیکنډ سټیپ دوسرا قدم. نو ګوره اوس موږ ته بدی کې د دغه ګریټینګ کارډ چې کوم جوړولو طریقه د هغه هم راته ښیي او دا هم راته وایي چې تاسو ګریټینګ کارډ جوړوئ او خپل فیملی خپل فرینډ سره شیر کوئ. صحیح ده. دویم سټیپ کې څه وایي. دے ڈرا سم فلاورز آن اٹ اینڈ کلر دم. وہ اس کے اوپر کچھ پھول بناتے ہیں اور انہیں رنگ کرتے ہیں. او هغه په هغې باندې څه ګلان څه فلاور جوړوي او هغه بیا څه کوي ښایسته په کلر سره رنګو سره مطلب څه کوي دې له کلر ورکوي رنګ کوي. دے شیئر دیئر کلر پینسلز ود ایچ ادر. کہ وہ اپنے جو کلر پینسل ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں. او دوی څه کوي دوی چې کوم دا کلر پینسل دی دا یو بل سره شیئر کوي. صحیح ده. یو بل سره خپل دا کلرونه دا هم شیئر کوي ځکه د چا ضرورت یې هغه له ورکوي. دا خبره پکې کړې ده. سیکنډ سټیپ کې تاسو پکچر کې کتلی شئ. دا وګوره هغه کارډ دی فلاورز یې پې جوړ کړي دي لګیا دی. بیا وایي وایل ریډنګ مین پڑھائی کے دوران. what will be the next step after the second step. سوئی بدی کې موږ سره وای دوسرے سٹیپ کے بعد تیسرا سٹیپ کیا ہوگا. ته دویم سٹیپ نه بعد دریم سٹیپ بسوي. نو ګوره تاسو ته لیکلی شئ چې دا دوه سټیپ وشو نو د دې نه بعد به بدی باندې عید مبارک لیکي. صحیح ده. عید مبارک به پې لیکي یا به پې بل داسې ښایسته الفاظ لیکي. ګریټینګ کارډ جوړوي که نه نو تاسو لیکلی شئ چې عید مبارک ویل بی ریټن آن دا کارډ. عید مبارک will be written on the card. عید مبارک با بیا به دې کارډ باندې لیکي د تھرډ سټیپ کې. نو راځو پیج نمبر 89 طرف ته راشي چې تھرډ سټیپ څه وایي. را به شو تھرډ سټیپ تیسرا قدم.
تیسرا قدم ماہم رائٹس عید مبارک آن اٹ. متاستوی علی ماہم اب اس پر عید مبارک لکھتی ہے. ماہم بیا بدغ کارڈ باندھی سکی عید مبارک لکھی. ایان رائٹس گریٹنگز آن دا کارڈ. صحیح دا. او ایان سکی ایان ان پر خوش آمدیدی مبارکبادی باتیں لکھتا ہے. او ایان بدی باندھی خوش آمدیدی یا مبارکبادی خبری اغلی کی. دا کارڈ از ریڈی. کارڈ مکمل ہے. او کارڈ سے شو ریڈی شو مکمل شو. دا تاسو لاندې پکچر کې کتلی شي. ګوره دا کارډ دی عید مبارک. دا اوس گریټینګ کارډ دی. تاسو ته یو سمپل فګر یې درکړی، ډایګرام یې درکړی، شیپ یې درکړی دی. صحیح ده. هغه پکچر یې شو کړی دی. نو ګوره ډیر آسما د هغوی د طرف نه راغلی دی، مطلب عید مبارک. دوی ته ویلی دي چې عید مبارک. یور فرینډز، او ستا چې کوم فرینډز دی ایان این ما هم دوی ته یې رالیږلی دی. نو دغه شان تاسو ګریټینګ کارډ جوړولی شئ او خپل فیملی سره، خپل فرینډ سره تاسو شیر کولی شئ، خپل کلاس فیلو سره. بالکل تاسو داسې تیاروئ او چې داسې څه خوشحالۍ موقع راځي نو تاسو مبارکباد یو بل له ورکولی شئ. صحیح ده. نو بیا نیکسٹ راځي دے کلین دا ٹیبل آفٹر فنیشنگ دیئر ورک. نیکسٹ ٹپ سوئی گورا وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ میز کو صاف کرتے ہیں. او چې کله دوی وی کارو کی دغه خپل گریټینګ کارت جوړ کی نو بیا څه کوي دغه کم میز باندې کم ټیبل باندې چې دوی نه کم ګن پرې وته وي هغه بیا صفا کوي، هغه صحیح طریقې سره صفا کوي. They finally wash their hands with soap and water. پھر وہ صابن کے ساتھ اور پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں او بیا دا په صابن سره اوبو سره خپل لاسونه سکی وینځي. نو دا یو عادت دی. They will present this card to their cousin Asma before Eid day. پھر وہ آسما اپنی کزن کو وہ کارڈ دیتے ہیں عید کے دن سے پہلے پہلے. او بیا دا آسما خپل کزن ته دا کارډ ورکوي د اختر د ورځې نه مخکې ځکه چې دا خو ګریټینګ کارډ دی نو اختر مبارکي به ته د هغې نه مخکې اډوانس کې وی. ټیک ده که نه، مخکې به ورته وی. نو ځکه دا د هغې اختر د ورځې نه مخکې دا کارډ خپل کزن ته ورکوي. ټیک شو. نو تاسو له هم پکار دي چې دغه شان ښایسته ګریټینګ کارډ جوړ کړئ، یو بل سره شیر کړئ. بیا هغې نه بعد ګوره ښایسته عادتونه هم پکې شامل کړي دي چې کوم ځای کې یو کس کارو کې هغه صفایي بیا هغه ځای کول دي، هغه ځای صفا ساتل دي، همدغه شان ګندګي نه دي جوړول. دغه شان خپل کلاس روم صفا ساتل دي، خپل سکول صفا ساتل دي، خپل هومز کورونه، صحیح ده، خپل رومز، خپل کوټه کمره دا هم صفا ساتل دي. د ټولو خیال ساتل پکار دي. صحیح ده. بیا هغې نه بعد خپل لاسونه په صابون سره اوبو سره پاک وینځل پکار دي او دغه شان دا څیزونه یو بل سره شیر کول پکار دی. نیکسٹ راځي پوسٹ ریڈنگ پڑھائی کے بعد فرسٹ کوشچن کوي وائی ڈو ایان اینڈ ماہم میک اے کارڈ. کوشچن ہی کړی دی ایان اور ماہم کارڈ کیوں بناتے ہیں؟ ایان او ماہم کارڈ ولی جوړی؟ جواب ورته لیکلی شي چې they make a card for giving it to their cousin Asma before Eid day. فرسٹ جواب ولیکئ they make a card for giving it to their cousin Asma before Eid day. دا ځکه دا کارت جوړی before Eid day. وہ ایک کارڈ بناتے ہیں اپنے کزن کو آسما کو دینے کے لیے عید سے پہلے. صحیح ده. هغه یو کارډ جوړوي خپل کزن آسما د اختر نه مخکې هغې له ورکړي، هغې ته میلاو شي. ټیک شو. دا جواب دی. دویم کوشچن دی وائی ڈو یو شیئر یور تھنگز ود ادرس. آپ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ کیوں شیئر کرتے ہیں؟ وایي ته خپل څیزونه نورو سره ولې شیئر کې؟ ډېر عجیبه کوشچن یې کړی. جواب ورته لیکلی شئ. کوشچن آنسر 2 I share my things with others. This makes me happy. ٹھیک شو. څه مطلب شو؟ میں اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے خوشی دیتے ہیں. زه ځکه خپل څیزونه خپل فرینډ سره مطلب خلکو سره شیر کوم چې ځکه دا څیزونه ما خوشحالي راکوي، زه مطمئن یم، زه خوشحاله یم دې سره. ټیک ده. دا زموږ پوسټ ریډینګ و. امید ساتم تاسو به دې باندې پوه شوي وئ چې دې لیسن کې موږ څه ویلي ګریټینګ کارډ باره کې چې ګریټینګ کارډ به تاسو تیاروئ او څنګه انداز سره به تیاروئ، د هغې طریقه کار یې راته وښودو، د هغې اهمیت یې راته وښودو چې دا دغه شان اهم دی. نو دا یو قسم له موږ له پکار دی چې موږ کې دا اکټیویټي
اکټیویټي هم پیدا شي چې دا خپل لایف کې دا اکټیویټي کوو چې ګریټینګ کارت کوو صحیح ده ګریټینګ کارت جوړو مطلب او خپل فرندز ملګرو سره او دغه شان فیملی سره شیر کوو کلاس روم کې نو دا تاسو له پکار دي صحیح ده ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به چې کوم د دې ایکسرسایز دی هغه به تاسو ته وړاندې کوو اورل کمیونیکیشن پیج نمبر 90 زموږ ویډیو کمپلیټ شو کو چری دام خوښ شي وي نو زموږ دا ویډیو د سره لایک کړئ او خپل سټډي کنټینیو ساتئ موږ ته هم دعاګانې کوئ خپل د پیرنټس خدمت کوئ او خپل ټیسټونو ته ځان همیشه ریډي ساتئ تھینکس فار واچینګ موږ له راکړئ اجازت الله حافظ